بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركوع نمبر 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. تپوسو کړه د بني اسرائیل نه چې څومره ورکړي دي موږ دوی ته د نښو واضحه. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. او هغه څوک چې بدلوي نعمت د الله وروسته د هغې نه چې راغلی دی دوی ته فإن الله شدید العقاب، پس بېشکه الله سخت عذاب ورکوونکی دی. زُيِّنَ للذین کفروا الحیاة الدنیا، ښایسته کړی شوي دي د هغه کسانو دپاره چې کافران دي دا ژوند د دنیا. ویسخرون من الذین آمنوا، او دوی ټوغې کوي په هغه کسانو پورې چې ایمان یې راوړی دی. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، او هغه خلک چې تقوادار دي نو د پاسه به په دوی باندې په ورځې د قیامت اوچت به یي، یعنې درجه به یې اوچته. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، او الله رزق ورکوي چاله چې خوښی شي بغیر د حسابه. کان الناس امة واحده، په اول کې ټول خلک یو امت و، یوه طریقه باندې روان و. فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین، پس راولېږل الله پیغمبران زیري ورکوونکي او یرونکي. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، او نازل کړو د دوی سره کتاب په حق سره د پاره دی چې دوی فیصله وکړي په منځ د خلکو کې په هغه کار کې چې اختلاف کوي دوی په هغې کې. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، او نو اختلاف کړی په دې کې مګر هغه کسانو چې ورکړی شوی و دوی د حق علم. من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وروسته د هغې نه چې راغلی دوی ته ښکاره دلایل صرف د ضد په وجه دوی په خپل منځ کې اختلاف وکړو. فهدى الله الذين آمنوا، پس هدایت ورکو الله پاک هغه خلکو لا چې ایمان یې راوړو لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، د هغه لارې چې اختلاف کړی و د خلکو په هغې کې د حق نه په حکم خپل سره. والله یهدي من یشاء الى صراط مستقیم، او الله لاره ښایي هغه چاته چې وغواړي نیغه لار. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، آیا تاسو ګمان کوئ چې تاسو به داخل شئ جنت ته؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، او حال دا دی چې لا نه دی راغلی تاسو باندې مثال د هغه خلکو چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، چې رسېدلي دوی ته لوږې تندې او مصیبتونه بیماری او وجړه قولې شول تر دې پورې چې اوې پیغمبر د هغه وخت او هغه والذین آمنو، او هغه کسانو چې ایمان یې راوړی و معه د پیغمبر سره متى نصر الله، چې کله به راځي مدد د الله. الا ان نصر الله قریب، واورئ چې مدد د الله نږدې دی. یسألونک ماذا ينفقون، تپوس کوي دا خلک ستانه چې څه څیز خرج کو په لاره د الله کې. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، ورته ووایه پیغمبره چې څه تاسو خرج کوئ د مال نه نو د مور او پلار باندې خرج کوئ، په خپلو خپلوانو رشته دارانو باندې خرج کوئ. والیتاما والمساکین وابن السبیل، او د پاره د یتیمانانو او د پاره د مسکینانو او د پاره د مسافرو خرج کوئ. وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم، او هغه چې تاسو یې کوئ د نیکۍ نه نو بېشکه الله په هغې باندې خبر دی. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ او دا حکم نه خوښوئ تاسو. وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، او کیدی شي چې تاسو نه خوښوئ یو څیز حالانکې هغه بهتر وي ستاسو دپاره. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، او کیدی شي چې تاسو خوښوئ یو څیز حالانکې هغه شر وي ستاسو دپاره.
والله یعلم وانتم لا تعلمون او الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ، من تاسو په خپل خیر باندې نه پوهیږئ. اوس الله رب العالمین دلته فرمایي چې د دې بني اسرائیل نه تپوس وکئ چې موږ دوی ته څونه واضحه نښې بیان کړي وي، خو دوی د الله تعالی نعمتونه بدل کړل. الله نعمت دوی بدل کو، یعنی د کتاب او د نبوت په ذریعه ورته د دنیا د مشرۍ منصب الله حواله کړی و که نه. دومره غټ واضحه دلیلونه، ښایسته نعمت، خو دوی دا نعمت د دنیا پرستۍ، منافقت او د ګمراهۍ په دې خبرو کې بدل کو. نو اوس چې نن موږ ته میلاو شوی دی د امامت دا منصب، نو اوس د دې قوم انجام بسی موږ ته څه سبق میلاویږي؟ په کار ده چې مونږ دې خبرې ته سوچ وکړو چې مونږ څه کوو. به حیثیت قوم د مسلمان قوم کار څه دی؟ الله فرمایي وایي کافرو ته د دنیا دا ژوند ښکلی ښکاره شوی دی. دوی وایي چې ګینې مونږ ډېر کامیاب یو، مونږ مالدار یو، مونږ دا یو، مونږ دا یو. الله فرمایي دوی په مسلمانانو پسې ملنډې کوي. یو وخت کې د عربو مشرکینو چې دی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ستا سره څوک ناست دي؟ وی بلال دی جو غلام دی، سلمان دی جو غلام دی، دغه شانتي دا ټول ورته یاد کړل. صهیب دی لکه دا عمار دی، دا ټول کمزوري خلک ستا سره دی، ړانده ګوډه کمزوري خلک ستا سره دی. نو دا به په مسلمانانو پسې ملنډې کولې دي کفارو. الله رب العالمین فرمایي نن خو په دنیا کې ملنډې کوئ، خو د قیامت په ورځ به د دې خلکو درجه په تاسو باندې اوچته وي. په قیامت په ورځ به د دوی اوچت شانې او دا کافر به ورته حیران او پریشان ګوري چې دا هغه کمزوري خلک و چې په دنیا کې ورته مونږ کمزوري خلک و ویل. الله فرمایي ټول خلک یو امت و، یوه طریقه وه. آدم علیه السلام خو یو اسلام دین راوړی و، دوی په خپل منځ کې اختلاف وکړو په څه وجه باندې؟ د ضد د لاسه، د یو بل نه د زیاته حاصلولو دپاره. همیشه اختلاف چې دی دا په دې وجه نه چې بنده نه خبر، دا اختلاف چې څوک کوي که نه دا د ضد د لاسه کوي، د یو بل سره د ضد د لاسه کوي. مولانا مودودي رحمت الله ډېره ښکلې خبره کوي، وایي موږ ولې په اسلام کې فرقې او ډلې جوړې کړو؟ ځکه چې وایي موږ خو څه دکان نه کولاوو چې ګینې ما دکان کولاو کړی چې دی بل بنده کولاو کړو زما په دې کاروبار به اثر پرېوځي که نه. دا خو د الله تعالی دین دی، موږ ټولې ښایي. بیا الله فرمایي چې کله پیغمبران دنیا ته راغلي دي نو داسې نه دی دا د ګلونو بستره ده والله پاک یې سملولي دي، نه. الله فرمایي ستاسو نه مخکې خلک چې راغلی دی نو په هغوی لوږې تندې تکلیفونه بیماری مصیبتونو تر دې پورې چې وجړقولی شول. وزلزلو لفظ الله استعمال کو که نه، یعنې دین حق ته قایمولو دپاره چې کوم کوششونه هغوی کړي دي که نه، نو په هغې باندې هغو د جنت مستحقي وچ په وچه الله پاک داسې خو نه ورکوي که نه، ازمایش خو الله راولي زما دا بنده څه کوي. نو دوی پیغمبر او پیغمبر سره چې څوک ملګري وو هغوی وی کله به راځي مدد د الله؟ نو الله په جواب کې فرمایي چې واورئ مدد د الله نږدې دی. یو ځلې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خانه کعبې دیوال ته سوري ته ناست و، څادر یې ځان ته تکیه کړی و لکه ډډه یې ورته وهلې وه. خباب بن ارت رضی الله عنه راغی عرض یې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک نه تاسو دعا ولې نه کوئ؟ چې لکه موږ په مکه کې ډېر په سخته و مسلمانان که نه. نو وایي چې دا واورېدل نو نبي صلی الله علیه وسلم فورا ډډه پرېښوده، لکه ډډه یې وهلې وه نو ډډه یې پرېښوده او سیده کېناستو پاک نبي صلی الله علیه وسلم او وی فرمایل مخ مبارک یې سم سور شو د غصې نه. وی فرمایل وایي ستاسو نه مخکې خلک تیر شوی دی نو د هغوی غوښې او پټي او د اډوکو پورې چې دی نو د وسپنې منګوزې په هغوی راښکودې شوي دي او اډوکو ته پټو ته یې رسېدلي دي او ارې په سر باندې راښکودلی شوي دي او ټول وجود یې په منځ دوه ځایه کړی شوی، دوه ټوټې شوی دی، خو هغو د خپل دین نه دی اوړېدلي او الله به خپل کار ضرور پوره کوي تر دې پورې چې یو سړی به د صنعا نه سور شي او د حضرموت پورې به لاړ شي، خو د الله نه سیوا به ورته د هیڅ چا یره نه. بخاري شریف حدیث دی. مطلب دا چې د الله په لار کې تکلیفونه بیماری سختی دا به راځي او د الله د رضا دپاره به په هغې باندې صبر کې. بیا ځینې صحابه وایي د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، مالدار صحابه هم پکې وو که نه، چې مونږ څونه خرج کو څنګه خرج کو.
د خرج په باره کې د مال د خرج په باره کې تپوس وکړو چې موږ څه خرج کړو، نو دلته دا نفلي صدقه یادوي، ځکه چې فرض چې دی هغه مور او پلار له خو تو زکات نشي ورکولی که نه، فرض صدقه چې ده مطلب زکات، نو هغه خو ته مور او پلار له نشي ورکولی که نه، خپلو خپلوانو کې هم لکه چې څوک دنه پیدا یا د چا نه پیدا هغې له خو نشي ورکولی، اولاد له نشي ورکولی، لهذا دا نفلي صدقه ده چې د هغه ته ورکولی شي. نو الله فرمایي چې د ټول نه وړاندې چې ستا حاجتمن نو ستا مور او پلار دي، په مور او پلار باندې خرج کا، دا ډېر زیات الله پاک پکې برکت اچوي، د مور او پلار باندې خرچه کوئ، داسې مه وایئ چې هغه بوډاګان شوي دي به دا په څه پوهېږي. د ښځو فطرت دا چې د هغو ښکلي جامې خوښي که نه، سمبالښې خوښي، نو خیر دی که مور هم لږه مشرئ هو نو ښکلې ښکلې جوړې وله هلی، خیر دی لکه کله ښځې له رنګ جوړې مور له ورسره جوړ کا یا داسې که نه، لکه په دې خبرو خوشحالېږي ډېر زیات، دغه شان د خپلو خپلوانو رشته دارانو باندې خرج کا، چې خاص کر په خاندان کې د څوک غریب یا هغې له ورکه، یتیمانان مسکینان د لارې مسافر، دا ټول او الله فرمایي تاسو هم نیکي کوئ، زه هغې باندې پوهېږم، ما ته د هغې پته ده، الله خبر دی، الله دپاره یې کوو که نه، بس الله خبر دی، څوک دې شاباسۍ رانه کوي، الله رب العالمین به راکوي که نه، بدله به الله راکوي. بیا الله فرمایي چې جهاد په مسلمانانو باندې فرض شو، نو په مکی دور کې هم ځینو مسلمانانو وایي چې موږ له جهاد اجازت راکوي که نه، خو الله د طرف نه د صبر خبره وه چې صبر به کوئ. په مدینه کې بیا د جهاد اجازت ورکړلی شو، نو چې په تاسو باندې جهاد الله فرمایي فرض شو، نو تاسو په هغه تاسو ته ګران ښکاري، نو که یو څیز تاسو ته ګران وي خو هغې کې ستاسو لپاره بهتري ده، او کیدای شي تاسو یو څیز خوښوئ او په هغې کې ستاسو لپاره بدي، چې الله څه کوي لکه د الله حکم منئ که نه، لکه لازمي خبره د هر بنده جنګ طبیعت که نه، ډېر کم خلک چې جهاد دپاره جذباتي نوجوانان او نور عام خلک خو د جنګ جګړې او د دې تلکوټي ورته ګران ښکاري، نو الله رب العالمین د جهاد اهمیت دلته واضحه کړی دی چې جهاد چې دی د جهاد بیا د شهید چې کوم صفات بیان شوي دي په قرآن کې، بیا حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم که نه، نو لهذا نو جهاد چې دی د افضل عمل دی چې کله ضرورت راشي د اسلام دپاره، نو په کار ده چې بنده د جهاد نه هم مخ وانړی. صدق الله العظیم.